وایي چې کار مې ختم کوی مالک ته مې وی چې ما له لږې کجوري راکړه ولې استاد ورته ویلي و چې د آخر زمانې پیغمبر به صدقه نه قبلوي وی کجوري مې واغستې دي وی لاړم وی رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې په مسجد قبا کې ناست دی وی زه لاړم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کېناستېدلم وی کجوري مې ورته کېښودلې ومې چې دا صدقه ده وی پیغمبر علیه السلام وی چې کېده موږ صدقې نه خورو وی ملګرو ته یې آواز وکړو چې راشئ وخورئ وی ما د استاد وی دا خبره هم ټیک شوه چې د آخر زمانې پیغمبر به د صدقې مالو نه به قبلوي پیغمبر علیه السلام به نه خوړو او د هغې یو وجه دا وه چې پیغمبر علیه السلام به د خلکو نه صدقات غوښتل چې راوړئ په دې صحابه یې ولګو نو خلک به بیا وایي چې دې ځان له غواړي نو پیغمبر علیه السلام به د صدقې مال نه خوړو وی یو څو ورځې تېرې شولې وی بیا مې خپل مالک ته وی چې لږې کجوري راله راکړه وی کجوري مې راواغستې دي وی بیا رالم رسول الله مبارک جومات کې ناست دی وله مې کېښودې وی پیغمبره دا هدیه ده وی پیغمبر علیه السلام زما نه واغستې دی وی خپل هم واغسته او صحابه ورته وی راشئ وخورئ وی زړه مې مطمئن شو چې دا او دا د آخر زمانې پیغمبر دی ولې ما خو استاد ویلو چې د هدیه قبلې او صدقه نه قبلوي وی بیا داسې تاوېدم وی پیغمبر علیه السلام را باندې پوه شو وی ما ته وی چې څه ګورې وی خپل څادر یې کته کړه داسې وی مهر نبوت د پیغمبر علیه السلام په دې اولو په منځ کې مهر نبوت و وی د نږدې نه مې وی داسې ولیده وی ښکل مې کړه وی په هغه ځای کې مې په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو او وی ډېر مې وژړل وی ما یا رسول الله ستا په تلاش کې ګوره زه ډېر وکړېدم ستا په غم کې ګوره زه ډېر وکړېدم زه غلام نه یم ستا د لیدلو ستا د باندې د ایمان د راوړلو د وجې په لسو دولسو کسو باندې زه خرڅ شوی یم زه ګوره د فارس او د ایران د شهزادګانو نه یم زما پلار ډېر مالداره و خو ما هر څه پرېښودل او ما یې د آخر زمانې پیغمبر به ایمان راوړم خو رسول الله اوس زه غلام یم اوس زه غلام یم اوس به زه څه کوم ایمان خو مې په تا راوړو مخکې به څه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی داسې کار وکړه آقا ته دې وایه مالک ته دې وایه چې ما آزاد که نو چې په څه دې ورسره خبره وکړه الله به دې انتظام کوي نو دې لاړو خپل به آقا ته وی ما آزاد که هغې ته به اهل کتابت وي دی به خپل مالک ته به وي زه به دله دومره پیسې را پیدا کړم او دله به وګټم چې تا له زه دا درکړم نو ته به ما آزاد کړي نو ته دې ورشه خپل آقا سره دې لیکل وکړه نو دی لاړه ډېر خوشحاله او آقا ته وی زه ازادېدل غواړم چې ته څومره پیسې یادې ما ته یادې کړه زه به ولیکم زه به هغه راوړم تاله او ما به آزاد کړي نو آقا ولګېدو داسې سخت شرطونه یې ورته کېښودل